اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته را پرون په قومي اسمبلی کې بیلونه پاس شو او اپوزیشن ډیر زیات اختلافات کوو. یو د ګلبوشن چې کوم بیلو یو په نب قوانین کې چې د نب لپاره اختیارات لګاغلو، یو د ورسیز پاکستان د ووټ حق حاصلول او یو الکترونیکس ووټس باندې نو ډیر زیات بیلونه په کم زیادتی چې کیس وشي چې ماشومان څه څوک زیاتي وکړي د هغې یو کیس پایې په قوانین کې چینجز راوستلو. خو اول زه دا یو څو خبرې په دې باندې کوم چې یاره په ګلبوشن په دغه باندې دو وایي جمهوریت اسلامي او ټول دا خبرې کوي چې یاره موږ دا ان آر او ورکول دي. ان آر او څنګه ورکول دي یاره؟ هغه تللی عالمي قوانین ته عدالت ته تللی دی، دلته عدالت ته مخامخ یو قانون دغه پرې راوړی چې بهي ځکه چې دې موږ نیولی دی، دی بلته زموږ څه ثبوتونه هم راځي که نه پانسي ورته واوروئ، په دې کې څه خبره نشته. خو چې زموږ ججان ټیکي او که زموږ دغه دا حالات دي کوم چې اوس د حالات دي، بهرمل د امریکې ته څوک لاړ شي او بیا راشي او بیا خپل دغه بدل کړی، نو داسې مشکل ده که په دې کې سزا او د اوسه پورې چا کېنولی، خو اوسه به د سزا ورکړه که نه په عدالت ته یې راولي چې بهي دا به زمون سره په خودکش دماکو کې په دغه کې انوال دی پانسي کوي یو دغه ته که نه تا به ټول عمر داسې کېنولی، ټول عمر په کمره کې څه کوي چې ټول عمر تا کېنولی دی خو یو طرف ته کې یا ایسته ورکړه او یا ایسته پانسي کړه. دې دپاره نه دی ټیک چې یاره ځکه چې په دې باندې خرچې راځي تا هغه ساتي او دغه کې. دویمه خبره ده د ورسیز د پاکستان د ورسیز د پاکستان د ووټ د حق دپاره بهي هغو ته به خامخا حق ورکوي، هغې ته به ځکه حق ورکوي چې د هغو دلته پیسې راځي، دلته پې دغه دی دغه کېږي. ته وایې چې یاره دغه به کوو د پیسو ته یې خوشحاله او دغه ووټ ته یې نه یې خوشحاله، ووټ د هغو به لازمي ده خامخا به دا دغه کې حق به چې دا خو چې په کار دی چې نن نه یو 30 سال مخکې دا دغه شوی وی، دو د اوسه پورې دا نه دی کړی. مونږ وایو که دا چېرته شته دی خو دا مونږ ته اولنی ځل دا پته ولګېده چې یاره په دې کې دا دونه دغه نشته. دریم دغه الکترونیک سوټ خبره ده، دنیا کوم ځای ته ورسېده او موږ په کوم ځای کې روان دي، بالکل الکترونیک سوټس دي دغه وکړي په هغې باندې دي خامخا دي دغه راولي. نن سبا دنیا ډېره اډوانس روانه، نن سبا هر څه ته دغه خوشحاله او دې ته نه یم خوشحاله ځکه چې په دې کې 70 لک دغه دي د غل وټونه دي چې غل وټونه دي هغه به پکې لږ بار ته راوځي ځکه چې هغه به استعمالېدی نه شي بیا دوی ټول ورته جاړي. نو اپوزیشن دی بهي په دې باندې دغه مه کوئ، شور مه مچوئ په دې باندې. بالکل چې کم بیلونه دي ټیک ټاک بیلونه دي، د نب ترامیم ته چې په هغې کې قوانین نه ولي نو هغې ته خو ښه خوشحاله وي چې نه د دې د اختیارات والا، او چې کله الکترونیکس او غیر ملکي دغه ته خبره کوي نو وایي چې نه دا دې نه منم. نو دا څنګه اپوزیشن دی بهي؟ یو ته دې خوشحاله یم بل ته دې نه یم خوشحاله، چې ستا په کومه کې پیدا وي هغې ته خوشحاله وي، او چې په کومه کې دې پیدا نه وي نو هغې ته وایي چې نه دې ته نه یم جوړ. نو بهي چې کم بیلونه ټیک د موږ دا وایو چې تاسو په خپله رایه باندې د نب دغه هلې اختیارات هلې لږ لږ اختیارات یې هلې یا جج عدلیې ته هغه حواله کوئ چې یاره دا به د عدالت څخه دا اختیارات دي ټیک ده، بس هغې باندې بس تاسو کار دی. خو دغه ورسیز پاکستان له او کم چې د ګلبوشن دغه دی ان آر او نه ده قانون ته راوله، ته هم وله وکیل ونیسه بل وکیل به هم راشي پانسي وله ورکړه، که ثبوت در رسوي پانسي وله ورکړه. تا ته چا وایي چې مه ورکوه وله، خو ته وله ورکولی نه شي. که د اپوزیشن هم د ګلبوشن راولي که نه دو وله هم نشي ورکولی ځکه چې الملکان چا ورکړی و، ډاکټر عافیه چا ورکړی وه، په دغه حکومتونو کې اوسه څوک ناست و، اسامه چا ورکړی دی، اسامه ټارګټ ورته چا ورښودلی و، دا ویلی شي څوک و. په کار دی چې هغه هم راولي که نه عدالت ته یې مخکې کړي چې یاره بهي تاسو راشئ د الملکان چا ورکړی دی، د ډاکټر عافیه چا ورکړې ده، د اسامه دا دغه چا ورکړی دی ټارګټ دغه چا ورکړی دی ځګونه ورته چا ورښودلي دي. نو په دغې باندې یو بیل راوړي چې بهي دا ځګونه چا ورښودلي دي هغو ته دې پانسي سریعام پانسي ورکړی شي. والسلام.